أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورہ بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 46. مخی رب العالمین فرمائل اے خلقو مدد حاصل کی پا صبر سرا والصلاة او پا منس کولو سرا. بیا رب العالمین فرمائل دا منس کول دیر گران کار دے، صحیح طریقے سرا منس ادا کول دیر گران کار دے، مگر نہ دے گران عاجزی کون کو باندے. نوز دے آیت کی عاجزی کون کی خلق خی چی عاجزی کون کی کم خلق دی او دا موز کول کم خلقو تا آسان دی، یا بل الفاظو کی صحیح طریقے سرا موز دا کم خلقو ادا کی گی. نو رب العالمین دی آیت کے فرمائی چی دا آغا خلقو چی اغوی یقین لری چی رب مخطب و دریگم اور رب رالا دا طول اعمالو خبر را کئی. نو اکلا چی دا یوتن دا سی عقیدوی چی رب سر رب ملاقات کوم، رب مخطب ورزم او دا یقین وی، اللہ فرمائی دغ خلق خاشعین دی، عاجزی کون کی دی، او دوی صحیح طریقے سر مز ادا کولیشی. یا دویم تفسیر یظنون پماند گمان چی منز آغا خلق صحیح طریقے سر ادا کولیشی کم خلق چی اغوی دا گمان کئی، دا سوچ کئی چی رب تدزگورم یا رب ما تگوری. ان تعبد اللہ کا انکا ترا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ. در رب دیسی بندگی کول گویا کہ تر رب تا گوری، دا سی انداز کے ادرے دل، یا کدا ذہن تا نشر آوستے چی زر رب تا گورم، نو دا خور آوستے لے شکنا چی رب تا تا گوری. نو دلتا زون پا مانا دا گمان شی، مانا دا اتا دا گمانو کے چی رب تا زگورم یا رب ما گوری. دا سی بندگیو کی اللہ فرمائی دا سی خلق صحیح مزادہ کولیش. نو رب العالمین فرمائی الذین دا خاشعین حق خلق دی یظنون چی یقین لری. زن کلا نکلا پماند گمانوی، دلتا پماند یقین دے، ولی پسلک ان راغلے. قاعدہ دا ادا کلے چی دا زون پسلک ان رائش یا ان رائش مخفف، نو علتا پماند یقین وی. نو مانا بے دس کوئے الذین خاشعین حق خلق دی یظنون یقین کوي انہم چی یقیناً دوی ملاقو ربهم ملاقات کو ان کی دی خپل رب سرا. دا سی خلق صحیح مزادہ کولیشی چی یقین داوی چی رب مخطب ورزم. دویم زون پماندہ گمان واخلے الذین خاشعین حق خلق دی یظنون چی گمان کوي کلا چی مزادہ کوي انہم ملاقو ربهم چی یقیناً دوی ملاقات کو ان کی دی خپل رب سرا.
داسې انداز کې ولاړی گویا کې رب سره ملاقات کوي. الله فرمای داسې خلق صحیح مونځ ادا کولی شي او دا حقیقت ده. زړه کې چې د کلک خشوع نه وي، کلک عاجزي نه وي، نو انسان صحیح طریقې سره مونځ نشي ادا کولی، ځکه دا ډېر ګران کار دی. صحیح حال ادا کیږي چې دا ګمانو کې چې بس رب سره ملاقات کوم. بیا دا ملاقات یا مخامخ دی چې ذهن کې راولې، یا دا حقیقتاً ملاقو ربهم فی الاخرہ چې په آخرت کې به رب سره ملاقات کوم. نو داسې انداز کې چې کله خلق مونځ کوي بیا ورکې خشوع و خضوع وي. یو حدیث کې راځي کله چې انسان مونځ کوي نو پکار دی داسې انداز کې مونځ وکړي صلی صلاة مودع، الوداع کون کې انسان غنتی مونځ وکړه چې دا د آخري مونځ دی او دی نه پس د دنیا نه ځي. نو الله فرمای مونځ کول هغه خلکو ته آسان دي او هغه خلک په صحیح طریقې ساده کولی شي چې د کوم خلکو ګمان دی چې دا الوداعي مونځ دی او دا آخري مونځ دی، دی نه پس زه رب مخې ته ورځم ملاقات له. نو داسې خلک صحیح مونځ ادا کولی شي. وَأَنَّهُمْ او یقیناً دوی الیه په طرف د رب العالمین راجعون ورگرزیدونکی دی، رب تا بورزی. یقیناً دا خلق رب تا پیش کی دونکی دی. بس دے آیت کے منتداو خودل که څوک صحیح مونځ کول غواړي دا ګران کار دی، ځان کې د عاجزي دومره پیدا کی. یو خود ذهن کې دا راولي چې رب مخې ته به ورځم، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا. دویم دا سے عبادت دیو کی گویا کہ دے رب گوری یا رب دے گوری. مشہور واقعہ دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا کوڅو کې گش کولو د شپې حالات معلومول. یو مور لګیا د خپل لور ته وی چې دی پيو کې اوبه واچوه. لور ورته وی چې که امیر المومنین خبر شي بیا. مور ورته وی چې امیر المومنین چرته دی؟ شپه ده امیر المومنین به چرته ودی. لور ورته بیا په جواب کې وی فرب عمر یرانا، شو امیر المومنین وده دی. دا امیر المومنین رب چې دی هغه خوده نه دی، هغه خو مونږ ګوري. نو کله چې انسان داسې سوچ راولي بس هغه بیا صحیح طریقې سے عبادات کولی شي. مونږ د پلار په مخ کې غلط حرکت نه کوو، مونږ د مشر په مخ کې غلط حرکت نه کوو. ولی یریګو ته یو عالم بقول که مونږ د لسو کالو د ماشوم یره د رب یرې سره وګرځوله مونږ به متقیان جوړ شو. مونږ غلط حرکت د پلار او د مور مخې ته نه کوو او دومره راته پته دی چې رب ما ګوري په خلوت کې چې ځان لایم، بیا هم عمل کوو، بیا هم خطایي کوو. معلومیږي دا چې مونږ د رب نه حیا نه کوو. بهر صورت الله فرمایي که عبادت صحیح طریقې سره کول غواړي داسې انداز اختیار کې چې دا الوداعي مونځ دی یا زه رب سره ملاقات کوونکی یم ان قریب. اوس بیا بني اسرائیلو ته دوباره دعوت ورکوي. رب العالمین په بني اسرائیلو ډېر غټ انعامات کړي. کله چې سړی ډېر انعامات پچاو کی نو یو دوه خبرو کې بیا وایي تا سره ما ښه نه دي کړي. دوباره ورته یادوي دې دپاره چې ما خو تا سره ډېر احسانات کړي. ولې ته دا چل کې؟ بني اسرائیلو ته رب العالمین ډېر انعامات ورکړي، ډېر احسانات پې رب کړي. بیا ورته وایي یا بني اسرائیل اذکرو، اے بني اسرائیلو یاد کئی نعمتونه زما چې کم در باندې ما کړي، یاد کئی. یا بنی اے اولاد اسرائیلا
द याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसरा अबद ईल अल्लाह, इसराइल अब्दुल्लाह दा लक़ब। ए औलाद द याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उज़कुरू नेमती, याद कई नेमतु नज़मा। उज़कुरू नेमती, याद कई नेमतु नज़मा। अल्लती हक़ा नेमतुना अनअमतु अलैकुम, चिकड़ी मिदी पता सुबांदी। हालांकि पपलारी इनामात कड़ी द्वी पपलारानो, हो पपलार एहसान कवल गोया कि पबची एहसान दे। अल्लाह फरमाई माता सर एहसानात कड़ी दी। दे तफसील मख की मुंकड़ा व अन्नी फद्दलतुकुम, और यकीनन माता सो तफजीलत दर कड़े। फद्दलतुकुम, फजीलत में दर कड़े तासुता अलल आलमीन, पटोल आलम बांदी। टोल आलम बांदी मा फजीलत दर कड़े। फद्दलतुकुम, फजीलत में दर कड़े तासुता, पस बांदी फजीलत वर कड़े बिल किताबी व नुबुवा। रब्बुल आलमीन फरमाई छे ए बनी इसराइलू, मादर की पैगंबर पैदा करे, पैगंबरान मेरा ली गली दी, किताब तो रात में वर करे रे, पदे मांदी में फजीलत दर करे। फद्दलतुकुम, उसदा सरंगी फजीलत हो। अल्लाह फरमाई अलल आलमीन, पटोल आलम बांदी। दा इनामात वाला उसरा शुमारी यो इनाम पे रब्बुल आलमीन दा कड़े हो, चिदागा वक़्त द ज़माने बांदी द्वीता फजीलत मिलाओ। लुई मुकाम द द्वी, लुया मर्तबा व द द्वी। नो रब्बुल आलमीन फरमाई माता सो त फजीलत दर कड़े दे अलल आलमीन, दागा वक़्त द ज़माने खल्को बांदी। सवाल रजी दलता खो रब्बुल आलमीन आलमीन जिक्र करे पटोल आलम। अलान की उम्मती मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मतुन की लुई फजीलत लरी। और रब्बुल आलमीन द्वीता दा खबर उकड़ा च पटोल आलम बांदे माता सो त फजीलत दर कड़े। न तर्जुमा की मुंगवेल दा आगा वक़्त द ज़माने खल्को बांदे। लक मुफस्सिरीन किराम फरमाई अलिफ लाम अहदी दे, यानी आलमी ज़माने हैं दाग वक़्त द ज़माने बांदे में तासु त फजीलत दर कड़े, न के पटोल आलम। और चकल इंसान तरफ फजीलत वर्की, मुकाम वर्की, मर्तबा वर्की, वागख पल फजीलत फजीलत न गणी, दागे हक अदा न की, बिया तेरा बखली उस वर्त कुरान वही उलाइका हुम शर्रुल बरिया, दा से खल्को तवई दा बदतरीन खलक दी। कुरान के अल्लाह फरमाई मा इंसान फी अहसन तक़वीम, खिस्ता डांचे के पैदा करे, खिस्ता सांचे के माँ पैदा करे। सुम्र खिस्ता सांचा दा नक्शा दा खुच कला दे सही हक अदा ने की, दे इंसानियत आगा आमालू ने की, नोरबे ब्या लांदे दरजे तवाची असफल साफिलीन, लांदे दरजे ता। बाहर सूरत बनी इसराइल मुचत फजीलत वाला खलकू दागा वक़्त खुच कले सही बंदगियों न का पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान राव नाड़ो। न कुरान वही उलाइका हुम शर्रुल बरिया, बदतरीन खलक दी द ज़माने। नुदलता अल आलमीन पटोल आलम, मतलब दा आलमी ज़माने हम आगा ज़माने खल्को बांधे मा फजीलत वर गड़ा। पातिशवदा उम्मत दाखु उम्मत वसतवा गौर उम्मत दे, नवर के फराद शाह नवर की तफरीद शता। बल्ला कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान के अल्लाह फरमाइए खल्को तासु बेहतरीन उम्मत ये कारबम सवी उखरिजत लिन्नास,
تاسو ویستلی شوی د خلکو د فائدې د پاره. نور امتونو کې دا ډیوټي و د پیغمبرانو وا، چې کله به پیغمبر لاړو د ډیوټي به یو قسمه ختمه شوه، بل پیغمبر به ورته رب راولېږو. دی وخت کې دایان رب ساتلی دي، دیندار خلق دا دعوت به کوي. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. خلقو ته به د نیکۍ حکم کوي، د بدونه به خلق منې کوي. نو ګوره دا بهترین امت دی. پاتې شوه هغه امت علی العالمین، د هغه زمانې خلق مراد دي، نه کې ټول عالم مراد دی. اوس ورته رب العالمین نصیحت کوي. کس علی د ربنا د رب بندگی شروع کوي کله چې رب نه ویریږي. اوس ورته رب العالمین فرمایي واتقوا او ویریږئ اے خلقو. واتقوا ویریږئ مطلب دا دی چې اے خلقو تیاری وکئ، اے خلقو تیاری وکئ. کله چې انسان رب نه یریدلی نه وي نو دا دین تیاری نشي کولی، آخرت لا تیاری نشي کولی. الله فرمای واتقوا ویریږئ مطلب دا تیاری وکئ. څه دپاره تیاری وکئ؟ لا تجزی یومن هغه ورځې دپاره لا تجزی چې نه به کافي کیږي. لا تجزی مانا دا لا تکفی، نه به کافي کیږي. نفس یو نفس عن نفس بل نفس دپاره. اے خلقو هغه ورځ له تیاری وکئ چې هغه به نفسي نفسي وي. پلار به د زوی په کار نه راځي، زوی به د پلار په کار نه راځي، مور به د لور په کار نه راځي، لور به د مور په کار نه راځي. ټول قریب رشتے به د یو بل په کار نه راځي. الله فرمایي هغه ورځ له تیاری وکئ یا ویریږئ د هغه ورځ نه. دواړه معنی کولی شي. لا تکفی چې نه به کافي کیږي، یا بلا مانا مفسرین کرام دا کوي چې نه به لرې کولی شي. نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا څه معمولي غونتې شی نکره ده. دومره فایده به چاته څوک نشي ورکولی. فایده به څوک د ذرې برابر پر ورځ د قیامت څوک چاته نشي ورکولی. پیغمبران بی، ملائک بی، غلی به ولاړي. قرآن کریم کې الله فرمای یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون. جبریل بم ولاړي په صف کې، څوک به خبرې نشي کولی الا من اذن له الرحمن، مگر چاته چې رب اجازت وکړي. او داسې نه چې رب اجازت کو خپله خوښه نا وقال صوابا، نیغه خبره به کوي، سیده خبره به کوي. بهر صورت الله فرمای پر ورځ د قیامت یو نفس با بل نفس ته معمولی غونتې فایده نشي ورکولی. داسې به نشي کولی چې رب ته وایي چې ربه دې پسې ما ونیسه او ما واچوه دا پرېږده. څوک به دا چل نشي کولی. اوس خو دلته ضمانتونه دي به ځایار زنا سمزاله که تزه، هلته به دا کیسې نه وي. دومره غونتې فایده به څوک چاله نشي ورکولی. دویم رب فرمایي ولا يقبل منها شفاعه، نبا قبل ولیشی منها داغ نفسنا شفاعت هیڅ قسمه شفاعت. دویم هغه به داسې روز وي چې شفارس به هم کار نه ورکوي. دلته خو داسې کار وي مجرم بل تن راشي شفارس دیو کی تا پریدي. الله فرمای پر ورځ د قیامت داسې نه چې پیغمبر به راشي او د هغې شفارس به رب ومني چې چلو تا شفارس وکړو زه پرې مې خو. دا چل به نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل ابو هریره رضی الله عنه تپوس وکړو من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه. اے دا الله پیغمبر پر ورځ د قیامت چې به خلک در په در وي ستا د شفاعت ډېر حقدار به څوک وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ابو هریره نه دا سوال واورېدو رضی الله عنه
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ورته فرمایل لقد ظننت या अबा हुरैरा अल्लाह यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहद अव्वल मिन। ए अबू हुरैरा कमाल दे को मा वेलम چې دا सवाल با اول ابو हुरैरा کوي زکه ستا هرس په احادیث باندې ډېر زیات دی، حالانکه دې سوال ته د بل صحابي ذهن نه وتله، ابو هريره رضی الله عنه دې سوال ته ذهن لاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا جواب ورکو اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه. پرواز د قیامت زما شفاعت هغه تن ته به فائدہ ورکي چې کم تن په اخلاص باندې دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او د زړه د کومې نه دا الفاظ روچت کړي وي، نو هغه تن ته به دا الفاظ فائدہ ورکي او زما شفاعت به ورته فائدہ ورکي. خو به هر صورت دلته چې الله فرمایي ولا يقبل منها شفاعه، نه به قبلولی شي د دې نفس نه یو قسم شفاعت، نو مراد د الله د اجازت نه بغیر، ځکه شفاعت قهریم دی په زبردستی شفارس، الته به څوک زبردستی نشي کولای. دلته خو شفاعت قهری دی، زور دی چلیږي، لاندې دی انډر دی، هغه یو مجرم ریسار کړی ته ورته ویل کپرې ده یا رنګ ورته وکړي، زور دی چلیږي. الته به څوک نه وي چې رب العالمین سره زور وچلی یو شفارس وکړي. په دنیا کې مخورس شفارس د چا مخ نه سړی شرمیږي، مړه مولانا سړی ستا خبره زه منم دا کس پرېږدم، هلته به داسې نه وي چیرې جي ته د پیغمبر زوی او داسې پیغمبر تم خیال ویسي چې دا خو د اوچت سړي زوی دی چلو دا به پرېږدم، نه مخورس هلته دا شفارس نه چلی. هلته به کم قسم شفارس د الله په اجازت باندې چې رب غواړي هلکه د دې شفارت څوک کوي، مؤمنان به کوي. د یو بل داسې مجلسونو کې چې مونږ کینو نو پر ورځ د قیامت به مونږ کې یو تنګیري الله دې مونږ تاسو ټول جنت ته داخل کړي. نو تاسو به وایي د هغه تنو چې مونږ سره به ناست پاسو، نو د مؤمنانو یو بل شفارس قبلیږي، رب العالمین به شفارس قبلی، ملائکو شفارس بم رب قبلی، انبیاء کرام بم شفارس کوي د خپل امتیانو د پاره. نو دا شفارسونه به وي خو د رب په اجازت باندې، زبردستی څوک نشي کولی. قرآن کې آیت الکرسی کې رب العالمین فرمائی من ذا الذی یشفع، څوک دی چې شفارس وکړي رب ته. عربو کې دا عادت دی چې هغوی دا وګوري چې څوک نشته زما د مقابلې نو من استعمالی. من ذا الذی، څوک دی هغه تن یشفعو چې شفاعت وکړي، څوک شته یعنی نشته. کون ہے جو شفارس کرے یعنی کوئی نہیں، څوک هم نشته، صرف د رب اجازت به شفارس کیږي. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، او نبا اغستل شي منها د نفسنا عدل سفدیا سپیسی بم پکار نرازی. چلو تا سره دا ټول دنیا وی، رب دا ټول دنیا والا دا بینک بیلنس والا، خو ما پریدا دا چل بنائی. ولا هم ینصرون، او نبا د دوی مدد کولی شي، څوک به مدد هم نشي کولی. په دنیا کې دا څلور قسمه شفارس چلیږي. مجرم دی، جرم یې کړی دی، تو ورشي تو مشر ته ووایي چې هلکه زه ناست یم دا به لاړ شي، ځه د دې پسې زه ناست یم، کیدای شي خبره دې ومني. هلته دا کیسه نشته. دویم دلته دام کیدای شي چې څوک شفارس وکړي، مشر سړی رینګ وکړي چې دا مجرم پرېږده، کیدای شي دې پرېږدي. هلته دا شی نشته. دلته هم دا څلور قسمه شفارسونه چلیږي. دریم دلته
سه رشوت ورکې او دا زبردست شی دی مخې سره دي پرېږدي هېڅ شفارس ته حاجت نشته هېڅ منډو تړلو ته حاجت نشته هلته داسې نه چې رب العالمین ته څه پیسې ورکړي او پرېږدي الله فرمایي پیسې به څوک پیژني نه څلورم دلته شفارس دا دی نه پرېږدې ښه ګورو به الله فرمایي هلته څوک ما ته دا نشي ویلی چې ربه یو شی هم نه منې ښه ګورو به هلته زه باچا یم ما سره څوک نشي دا څلور قسمه دلته چلیږي رب زمونږ د ذهن سازۍ دپاره دا خبره وکړه چې دا څلور خبرې ګوره ذهن نه وباسئ پر ورځ د قیامت داسې نه څه ویلی چې زه د فلانکۍ د لمنې د لاندې یم خلک وایي بعضې خلک زه د فلاني د کونټۍ د لاندې یم کونټۍ د لاندې خو مګه مګه یا څه بل شی دا د خلکو غلطي عقیدې دي په دې موږ نشو خلاصېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور فاطمې ته وایي یا فاطمه انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من الله شیئا یا فاطمه خپل غم کوه رب العالمین نه دې زه پر ورځ د قیامت نشم خلاصولی په ټول کې محبوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې هغه خپل لور نشي خلاصولی چې کله رب ته ګیره شوه نو ما او تا چې بد اعمال کوو او د چا په سوچ باندې پراته یو چې مړه دا به مې خلاص کی دا غلطه خبره ده نور به اخوانه سو دا خلکو د پیسو دپاره دا چلونه جوړ کړي دي قرآن کې رب العالمین سورة الصبا کې فرمایي پر ورځ د قیامت کمزوري خلک به دي پیرانو ته وایي دي مشرانو ته به وایي تاسو مونږ ګمراه کړي که تاسو نه وی که نه مونږ به کلک مؤمنان وی دا پیران به ورته وایي دا باطل پرسته خلک به ورته وایي چې انحنو صددناکم ولې مونږ منع کړي وایي تاسو کې خپل آرامتوب و بیا به ورته کشران وایي چې ستاسو چلونو به مونږ ګمراه کړي تاسو به راته ویلې چې مونږ به چف وکړو مدینه وما مکه به مخې ته او مونږ په دا به چل کوو مونږ به دا چل کوو مونږ به ویلې چې واقعي ستاسو به ډېره چلیږي نو پر ورځ د قیامت دا خبرې نشته خو چې څوک قرآن ته کیني نو هغه به پوه شي که نه خلک د قرآن دشمني کوي او چې قرآن دشمني کوي نو ته به په قرآن څه پوه شي الناس اعداء لما جهلوا خلق دشمنان دي د هغه خبرو سنه چې ناخبره دي ته چې قرآن نه ناخبره شي خود به دشمني کوي ورنه قرآن نه څومره بل خو کتاب شته د سړي ایمان زیاتوي د سړي اخلاق ښایسته کوي زمونږ ستاسو څومره سوچونه یې پوره ورځ قرآن ته کینو سوچونه هم ټول ختم شي دا عظیم کتاب دی والله ته ډېر کوشش وکړه چې زما سوچ دې ختم شي که اوده شي که نه بیا هم ګډوډ خوبونه ګورې ټوپونه وی دا یو واحد قرآن دی چې دې ته کښېنې ته به وایې که پوره ورځ ما کار نه دی کړی چست به شي روغ به شي دا عظیم کتاب دی خو خلک یې دشمني کوي د دې خوږوالي نه دي خبر د دې د خوند نه دي خبر بهر صورت ډېر کم خلک د دې خوند نه خبرېږي اوس الله فرمایي اے بنی اسرائیلو زما نعمتونه رایاد کړي یو خو مې فضیلت در کړی په ټول عالم د هغه وخت د زمانې باندې او بل انعام مې در باندې دا کړی و چې ما د فرعون نه تاسو بچ کړي وئ یوسف علیه السلام چې مصر ته خپل مور و پلار راوغوستل او بیا مصر کې آباد شول نو دوی ډېر زیات اولاد شو بیا عزیز مصر هم وفات شو یوسف علیه السلام هم دنیا نه لاړو کشران پاتې شول بل باچا رالو هغې سوچ وکړو چې دا خو راته ورځ په ورځ زیاتېږي سبا له به راته دوی پلاران کېږي نو هغوی کوشش وکړو چې د دوی اولاد سلسله دې ختمه شي روکتام دې وکړلی شي نو د هغې دپاره هغې فیصله دا وکړه
فرعون چې مصعب بن عماوه اعلان وکړو چې دوی کې کم نارینه دي دوی دی قتل کړلی شي او کم چې دا زنانه کې سمی پرېږده چې زیات شي فحاشي زیاته شي یا د دوی بې عزتي وکړلی شي نو داسې سلسله روانه شوه نو بیا موسی علیه السلام ته رب نبوت ورکو فرعون طرف ته راولېږو فرعون ته دعوت وکړو بیا مناظره وشوه فرعون ناکامه شو بیا موسی علیه السلام بنی اسرائیل ځان سره واغېشتل او روان شو هجرت یې کولو دوی ورپسې شول بحر قلزم کې فرعونیان غرق شول او موسی علیه السلام ته رب نجات ورکو رب العالمین هغه لویه واقعه په اختصار سره بیانوي او د موسی علیه السلام واقعه په قرآن کې ډېره زیاته ذکر ده دی کې اشاره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د الله پیغمبره تو وګوره موسی علیه السلام ته چې یو تنو او د وخت فرعون ته څومره کلک ولاړو او همت نه دی بللی اے پیغمبره تا سره د ابوبکر غونتی شخصیت دی د عمر فاروق غونتی شخصیت دی رضی الله عنهما نور نډر صحابه دي چې دا اعلان یې کړو چې د الله پیغمبره مونږ د موسی علیه السلام قوم نه یو چې موسی ته ویلې چې ذبحان ته وربک فقاتلا انها هنا قائدون چې پیغمبره چې زه ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي جنګ دیو کې مونږ بدل ته ناست یو مونږ هغه صحابه نه یو مونږ غیرتمند خلک یو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي چې پیغمبره تا سره اعلی خلک موجود دي تم کلک اوسه په دې خبرو باندې نو رب العالمین فرمایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کلا چې نجات درکو مونږ تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه نجات ورکړو موسی علیه السلام د شپې ووته خپل اهل دغه رنګې ټول بنی اسرائیل کم چې ایمان راوړی په موسی علیه السلام هغوی د شپې ووتل داسې روان شول او دا ولې د مصر نه تلل فرعون به پې ظلم کولو خادمان یې جوړ کړي خښتې به یې پې جوړولې بیا به پې عمارتونه هم جوړول بیا به زنانو ته خپل کارونه حواله کړي سړو ته به خپل کارونه حواله کړي کم چې به معذور و هغې ته به خپل کارونه حواله کړي څوک یې داسې نه وپریښي نو هغوی مجبوره او موسی علیه السلام خپل قوم بوتلو او روان شو مخې ته بحر قلزم رالو بله لارم وه خو په هغې زه کله نړو چې هغه معلومه لاره وه او فرعونیانو ته معلومه وه نو دا په نامعلومې لارې لاړو چې چاته پته ونه لګي خو فرعون ته خبر ورلو خپله نشه ورکي تکبر چې سړي کې وي بیا سړی ځان نم تیر وي خو خپله نشه پوره کوي بس دی ورپسې روان شو موسی علیه السلام چې مخې ته وکته سمندر دی لاره نشته قرآن وی قوم یې وویلې چې مونږ خو ګیر شو موسی علیه السلام ورته وفرمایل ان معی ربی سیهدین مه خفه کېږئ زما رب شته ما ته به لاره ښیي ګوره کلکې یقین یو په رب العالمین باندې کله چې یو نیګیټیو شوي خو چې کله ستا یقین په رب العالمین باندې مضبوط وي رب العالمین به درته منفي شی مثبت ګرځوي خو چې کله ستا یقین مضبوط وي موسی علیه السلام پیغمبر کلک یقین یو مفسرین کرام دلته فرمایي چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته دا خبره کړې وه چې لا تحزن ان الله معنا مه خفه کېږه الله مونږ سره دی او دلته موسی علیه السلام څه وایي ان معی ربی سیهدین داسې ونه ویلې چې قوم مونږ سره الله دی وایي ما سره الله دی قوم یاد نه کو وایي ولې وایي ځکه قوم کې هغه ایمان نه و کوم چې ابوبکر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته د جمع صیغه ځکه استعماله کا چې خفه کېږه ما الله مونږ سره دی
سمرا ابو بکر تا سره رب دے دومره رب ما سره دے. سوال بیا ذهن ترازی چې ابو بکر خو امتی دے او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پیغمبر دے، نو سرنګي چې څومره مدد پیغمبر سره دے دومره مدد صحابي سره دے. دا خو کېدلی نشي. د هغې جواب کې یو عالم ډېر ناشنا مثال ورکړی، وایي کله چې دا ګجر پيو کې اوبه اچوي نو لاندې نه پی آواز کوي چې ما کې مه ګډوډېږه، ما کې مه هلکېږه. وایي اوبه ورته وایي ولې څه چل دی؟ وایي پی ورته وایي چې زما رنګ هم ښایسته دی، خپل رنګ ته وګوره زما رنګ ته وګوره. وایي نور وایي ستا قیمت ته وګوره، هسې خرڅېږې، ما خلک په پیسو اخلي، ما کې ولې ګډوډېږې؟ وایي بل وایي زما ذایقې ته وګوره او خپلې ذایقې ته وګوره، زما ذایقې پسې خلک ګرځي. وایي اوبه ورته جواب ورکوي چې ټیک شو ستا ذایقه اعلی ده، ټیک شو ستا قیمت اعلی دی، ټیک شو ستا رنګ اعلی دی، خو ګورې زه وفادار یم. بل شی چې تا کې ګډوډ شي ښکاري او ما به څوک معلوم نه کي، زه وفادار یم. وایي پی ورته وایي څه وفا به راسه وکړې؟ وایي اوبه ورته په جواب کې وایي چې زما د وفا به درته الله پته لګي کله چې حلوایي تا د لاندې اور بل کي ملایي د نه جوړوي، نو تر هغې پورې به ستا یو قطره ونه سوځوم تر څو پورې چې ټول زه نه یم سوځېدلی. اوبه وفاداري کوي که نه؟ نو پی ورته لاندې نه جواب کوي چې ته دومره وفادار یې، راځه ما کې ګډوډ شه. نن چې زما کم قیمت دی هغه به ستا هم قیمتي، نن چې زما کم خوند دی هغه به ستا هم خوندي، نن چې زما کم رنګ دی هغه به ستا هم رنګي. وایي ابو بکر هم داسې و رضی الله عنه، امتی خو وفادار و. ای پیغمبره چې ویني یو قطره راکې باقي وي تا سره به وفا کوم. پیغمبر ورته ویلې تا کې دومره وفا ده، راځه نن چې څومره مدد د الله ما سره دی دومره به تا سره وي. به هر صورت موسی علیه السلام ځکه وفرمایل معیه ما سره دی، الله ما سره دی. قوم یاد نه کو قوم کې دومره وفا چېرته وه؟ بې وفایي وروسته راځي بیا، نو ځکه ویلې چې معیه ما سره دی. سیهدین لاره به ښیي. رب ورته ویلې د امسا وخپې دا اوبه او اوبه ودرېدې. سمندر څه ګب نه دی، د دې ودرول د دې قابو کول کونټۍ څه شی ده؟ دا کونټۍ کې کمال نه و، کمال ورکې ربي خیر. دغه کونټۍ وه، کاڼي ته یې راوبغوله، چینې ته روانې شي اوبو 12 عینه. دا کونټۍ کې کمال نه، همدغه کونټۍ وه. فرعون ته یې ګزاره کړه، غټه اژدها ترې جوړه شوه. به هر صورت دلته په سمندر والا سمندر یې دله جام کو. بس موسی علیه السلام ټول او قوم لشکر تیر شو. فرعون دومره عقل کار ونه کو چې په کمه روان یم. سړی چې نشه کې وي که نه بیا نه خبرېږي. دا سیټ دا مشري دا خپله نشه ده. یو عالم ته چا شکایت وکړو چې فلانی لیډر زما کلاس فیلو دی اوس ما ته ګوریم نه، نو زه تا ته شکایت کوم لږې پوه که چې کلاس فیلو باندې خو نظر اچوي که نه. وی عالم ورته ویلې چې ته کم عقل یې، هغې کې نشه نه ده، ته کم عقل یې. وی ولې؟ وی ځکه هغه مشرۍ کې دی، سیټ باندې دی، او سیټ باندې او مشرۍ باندې چې څوک وي هغې ګویا کې شراب څکلي، نشه کې دی. او د نشې والا نه چې څوک ګیله کوي هغه بل کم عقل دی، نشې والا نه دی کم عقل. نو داسې خلکو نه به بیا ګیلې نه کوي. ور روان شو، خپل زور ورکړي چې ټول وردن نه شول، آخري انډه پورې کس وردن نه شو. اخوانه پې اوبه جاري شوې، لاندې لاړو. بیا فرعون رب العالمین بهر راوکاږلی دی د پاره د عبرت. قرآن وایي چې عبرت دې ګرځوم د پاره د خلکو، چې دا هغه تنو چې ځان ته به ویلې زه رب یم. ورنه دا سمندر منځ کې و په کار دی چې نه راوتې، خو روې کاږه اوبو ته ویلې لږې سیټ ته کا چې نور خلک یې مو ګوري.
اوسم مصر کې پروت دی. یو تن بیان کولو ساده غونته و، نوی نوی چرته دعوت یې زده کړی و. هغه وایي چې موسی علیه السلام وایي فرعون ته ویلي ټیک شه، وایي فرعون ویلي نه ټیکېږم. وایي بس موسی علیه السلام کور ته ورغلو، وایي غټ ټوپک یې روچت کړو، په دې تشي تشي کې ویشتو. وایي اوس هم مصر کې پروت دی. دا په ټوپک نه دی مړ، دا اوبو ډوب کړی ولته پروت دی. بهر صورت الله جل شانو نجات ورکو موسی علیہ السلام قوم تا. اللہ فرمائی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او کلا چی نجات درکو منتاسو تا من آل فرعونا دا فرعونیانونا. دلتا بعضی خلق وی چی فرعون نه دا ڈوب شوه نه دا حلاک شوه. قرآن وی دا آل دا فرعون خوی نه دا یاد کرده. قرآن کے بلزے کہ اللہ فرمائی فَأَغْرَقْنَاهُ ما دا فرعون تبا کڑے دے، دا می عبرت گرزولے دے تا مگورا کنا. بار صورت خلق دی سو کوئی ابو طالب علیہ السلام دا سی خبری کی او مولیان خلق نو بچے فرعون نا دے ڈوب شوے آلتا بدینی کپروتی نو مصر کی اسپریگانی چپی کئی دو ماغا فرعونو چی کم دا خبر کڑی و چی ذرا بیم پاتش و دلتا چی قرآن ویلی من آل فرعون، آل دا فرعون. نو دا قانون دے، دا قاعدہ دا پا عربی کی چی مضاف کے مضافلے داخل ہوئی. نو آل دا فرعون یاد کرے، فرعون عمر کے داخل لے، دا ٹولی ڈوب کری. او آل نا مراد متبعین دی، پیروکار خلق. یو اہل وی یو آل وی. آل وی لکی گی پیروکار تا، متبعینو تا، مسلک والا خلقو تا، دا یو عقیدی خلقو والا تا. دا ټول دا دی مریدان والا، ټول مریدان والا غرکل. دیو جنمگا دعا کے ویو کنا کما بارکتا علی ابراہیم والا آل ابراہیم. دا آل متبعینو تا وی. یو سڑے موز نکینو آغا آل کے رزی نا، یو سڑے دا پیغمبر طریقے نمانی آغا آل کے رازی نا. نو آل کے متبعین رازی، آل فرعون متبعین دا فرعون کا ہر قسم خلق. اللہ فرمائی مون غرقڑل او نجات عمر کو چاہتا موسیٰ علیہ السلام تا. بیا خلق یو فائدہ بیانی اگرچہ کمزور خبر دا بلکہ دا سی بو یو کس بیان کولو. دا بازی کسان مولیان نہیں بھی وہ خبریں کہیں نو چی مولا نہیں وہ خبریں کہیں نو گڑے وڑے خوباوے. ما تا یوتن ملاو شو چی تاسو وئی چی دس چل لے آغا چل لے نو چلو مال قرآن و حدیث نہ رزی زبا بیان نہ کم نو مال اوتی بوتے ہوئے چی قرآن و حدیث نہ درزی نو گاڑری بخی جائے. پہلے با علم ازدکے بیا با دعوت ورکے. نو یو خبریں کڑے دا خو عبرتی خبر دا عبرت بتت صرف اخل. وی چکل فرعونیان ټول غرق شول، یو فرعونوی نجات موندلو ابچ. وی موسیٰ علیہ السلام گریوان نری سارو چتت سکے او جلالی ساڑا ہو اور اب تیوی لرا بتا دی ولی بچ کو دیکھو بزمان اکلونا کول کلب کنٹی لڑا کو یجدہا جوڑا شوا نخری بے ما پسی کولی زمان ایکٹنگ بے کولو. وی رب ارتویل پتاق ایکٹنگ خومی نجات ورکو کنا ستا اداکاری بے کولا. نو بیا دا ناشنا خبر بے وکڑا چی مونگا اگر چی اعلی خلق نیو خدا کم اداکاری چی کو دا مند سجدہ اگر چی سینا ادا کو خو انشاءاللہ پا دی اداکاری بم اللہ بخی. اللہ دی امدغرنگیو کی چی مونگ دا لگ وقت دا لگ ناستا خو پا اخلاص باندے دا دی اللہ قبول کی اور دی بدل دی مونگ لجنت رائی کی. ذکر مون کمزوری خلق یو آغا عبادات نشو کولے آغا تقوی مونکی نشرات لے. اللہ جل شانو پا دربار کے دعا گویو چی سرنگے راتا دنیا کی دا ہدایت لاری آسانی کری دا سراتا دا جنت لاری آسانی کی. وصلی اللہ تعالی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.